ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بیان داو چې الله حکم کړی دی چې اقیموا الصلاة منځ کوي اوس دا وزن او د دې زور اندازه به په دنیا کې خو د خلق ته نه لګي لیکن د اقیم الصلاة حکم پیروي نه کول د دې زور به په قیامت کې دا دنیا وګوري او دومره زور به چې د یو منځ په عوض کې به او یا زرا کال سړی په جهنم کې پروت اندازه ولګوي چې د یو منځ په عوض کې به یعنی د الله د یو حکم په نافرمانی کې به او یا زرا کال سړی په جهنم کې پروت او چې د سړی ټول ژوند د الله نافرمانه وي الله دې امان راکړي چې دا غیب سهار عزیزانو څنګه چې منځ فرض دی فرض دا معنا ده چې دا قطعی حکم دی بس دا بکې په ولاړې نشي کولې په ناستې به کې په ناستې نشي کولې په ملاستې به کې په اشاره به کې وکې نو چې څنګه منځ فرض دی داسې احکام د منځ د کولم فرض دی ضروریات د منځ چې دي دا زده کولم فرض دی اوس دو قسمه خلق دی یو قسم خلق داسې دی چې اډو منځ پیژنیم نه کوي هم نه وغیرہ یو قسم خلق داسې دی چې منځ کوي لیکن هغه ته احکام د منځ نه ورځي نو چاله چې احکام د منځ نه ورځي
نو د دوی موز ناقص ته ځکه چې یو فرض خود ته پوره کې او د بل فرض د جرم ارتکاب کې لګیا. اوس مثلا مانزه د پاره لویه مقدمه چې دا هغه اودس دی. اوس اودس کې څو فرض دي؟ دا عام منځګزارو ته نه ورځي. اودس کې فرض څو دي؟ یا اودس کې واجب څو دي؟ یا اودس کې سنت څو دي؟ دا نه ورځي. اوس چې دا نه ورځي نو اودس فرض دی چې اودس نه مزن کی او ته احکام د اودس دا هم فرض دی پتا زده کول. نو د یو فرض خود ته مرتکب شوی، بل فرض ته تارک شوی، تا نه د زده کړې نو د هغې به سزا تا ته ملاوي. نو احکام د اودس چې دي دا هم فرض دی. د هغې تفسیر قرآن کړی. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. مخونه وینځئ. اوس مخ وینځئ نو مخ تر کومه پورې وینځه؟ د مخ ایریا څومره ده؟ نو زما دې توبه بعضی سړی په دې اودس ځایونو کې چې وګورئ داله په چراده پکې شراب بشي دې مخ ته بیا راواچي او ورسره به بیا لون لاس په سرم وهي او په دا مرۍ به هم وهي خو څه لوی په قهر اخته نو نج. یو لوټه اوبه په یو لوټه اوبو باندې استنجا هم کیږي او په یو لوټه اوبو باندې اودس هم کیږي. د مخ ایریا دا د تندید ټوکېدلي ویښته چې دي دې ځای سره داسې راځه د غوږ تر دې دې ځای ته څه وایي؟ نو زما عزیزانو غلط منځ چې دی دا به خدای څنګه اخلي په قیامت کې او تعالی به په جنت درکوي؟ څنګه به چې ستا منځ غلط دی، ستا اودس غلط دی، بلکې دنیا په غسل کې ګرځي، دنیا په غسل کې ګرځي. په غسل کې کوم څیزونه فرض دي دا ښځې او نر پې پوه نه دي. تاسو تجربه وکړئ، زنانه چې لامبي د هغې سر کې کمسۍ وي او د سر د پاسه اوبه واړئ په ځان باندې
او جامع واغوندي. اوس مسله څه ده؟ مسله دا ده چې ښځه به په سر دومره وباچي چې د سر د ویختو بیخونو ته اوبه ورسي، د ویختو دننه بیخونه لامده شي، دا د پاسه په سر اوبه واچي. ګیره ده مثلا یو سړی دی غټه ګیره ده او ته غسل کې نو لون لاس به په دې مخ او ګیره کې وهي چې دا د مخ سرمن دې لمده شي. دا د مخ سرمن نه لمده، بس اوبه په ځان واړی او په دې ګیره داسې لون لاس راکړي مسه پیو، حالانکه باغی چرته غسل. نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي. منځونه په غسل کې کوي، ځکه چې د اودس او د غسل طور طریقه نه ورځي، زده کړې نه ده. تاسو د مولاتوب دنیا ته کراشه، د اودس او د غسل او د منځ فرائض په دې باندې سونه کتابونه ډک دي، سونه. زب خداوند چې هر یو مولا هم پې نه پوهیږي. نو دې وجه نه عزیزانو چې څنګه منځ فرض دی، داسې احکام د منځ د کول فرض دی. نو احکامو د منځ کې یو اودسم، د اودس طور و طریقه زده کول دا فرض. اوس تاسو چې په اودس کې لاسونه وینځئ، لاسونه د دې څنګلې تر ګیټای پورې، د ګیټای نه د کپاس وینځل شروع کړه، دا به اسراف کې راځي. خپې چې وینځئ نو د خپې تر دې خنګري پورې، دا د خپې دا ګیټای چې ده تر دې دې پورې وینځل چې دي، دا دومره ایریا د خپې دا فرض ده. کدی نه پاس دی وینځل شروع که بعضې سړی شیخ غوندي بډې ووي او تر دې دې پورې خپه وینځي. نو په اودس کې تر دې دې پورې چې خپه وینځي نو دا اسراف دی. مخ د دې غوګونو دا نرمي چې دي دې ته نرمي وایي، ښه بوسخکۍ ورته نه وایي، نه کڅوړی ورته وایي. د دې نرمو او د دې اریې ترمنځه د دې زنې نه یو انچای لاندې دا ایریا د مخ ته دا دومره حصه به وینځي، دا به لمده او دومره به لمده چې یو ساس کې یا دو ساس کې اوبه تې پریوځي. تاسو هر یو سړی چې اودس کوئ د سلو اودسونو اوبه یو سړی په اودس لګوي، دا اسراف دی. او کوم سړی چې اسراف کوي داغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوون کې به پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت. علماء لیکي چې تراله او جمع ولاړه ده او یو داسې سړی مخ کې ولاړ دی چې ستا په مخ کې زنا کړې ده او شراب اسکلي ستا په مخ کې، او هغه په مصلی ولاړ دی او مخ کې جمع ورکي او تا ورپسې نیت ونه تړلو،
نو تارک الجماعت شیطان اخرس، د جمع ترکون کے گونگے شیطان هغه پسې بمنیت ته ځان نه به خګاڼي ته چې هغه پسې نیت ته نه تاریخ ځان به داغه نه خګاڼي او چې ځان داغه نه خګاڼي نو دا غرور دی او د غرور ګناه به خدای په قیامت کې نه معاف. نو کومې صيغه د امر چې د احکام راغلي دي دا فرض دی. فرض دا معنا چې د دې ترکون کې سخت مجرم دی او دینه انکار کون کې چې دی هغه کافر دی. مثلا که یو سړی دا وایي چې زه مونځ نه منم چې دا فرض دی، زکات نه منم چې دا فرض دی، حج نه منم چې دا فرض دی، نو دا کافر دی. اوس دولت شته او حج ته نه ځي نو سخت مجرم دی. زکات پیسې شته او نه ورکوي نو سخت مجرم دی. منځ ټیک ټاک او جوړ دی او نه کوي سخت مجرم دی. لیکن دلته منځ کې د بعض ائمه اختلاف. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې بے عذر قصدن یو سړی یو منځ قضا کی نو کافر شي. یو منځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې یو منځ سړی قصدن قضا کی نو کافر نشي، لیکن یفضی للکفر، کفر ته ورنږدې شي. یو منځ اوس الله دې امان راکړي چې یو سړی کال 12 میاشتې ټکي منځ نه کوي نو دا غي اندازه تاسو لګاو. زما ديدانو یو نقطه بل دلته د خوان وور علماء لیکي چې قران ویلي دي چې د منځ اثر داده چې سړی د ګنا نه بچ کی. دا قرآنی فیصله ده. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منځ چې دا سړی د ګنا نه او د بدۍ نه بچ کی. نو د مقبول منځ اثر داده چې ګناه بنه کوي. منظم کې او ګنام کې د دې دا معنا چې ستا د منځ چې دی الله ته مقبول نه دی. منظم کې او ګنام کې منظم کې او د حرام او د حلال تمیزم در کې نشتا. نو دینه دا معلومیږي چې ستاسو د منځونه تا ترد کیږي واپس. دا وتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. الله تا ته ویلو چې ما د هدایت شه صرف دا کتاب تا ته درلېږلی. ستا هدایت پدې کې دی. بیا تا ته ویلي چې ته دعا کوه چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما ته سم لار وښایه. دا دعا هر وخت کوه. نو ته په منځ کې وې کنه چې اهدنا الصراط المستقیم. دا درخواست ته الله ته د هدایت. الله وی هدایت غواړي، درخواست ما ته راکړو، ما ستا درخواست منظور کړو
هدل للمتقین. دا قرآن ہدایت تے دیتا گورو پا دے روان. نو دا اهدنا الصراط المستقیم درخواست منظوری دا هدل للمتقین. تاسو خیال راغی جی؟ نو تو چې په موږ کې اهدنا الصراط المستقیم وې او بیا قرآن د ځان هدایت نه ګڼې، نو معلومیږي دا چې تا خدای ته درخواست په دروغ وکړې، نو ستا موږ دروغ شو. چې موږ د دروغ شو، نہ خدا ہی ملاو نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. قرآن کے بعد قیامت کے بعد ټول منځونه ستارا ټول کړی شي او په دې مخ بدرويشته شي چې تا ما نه هدایت غوښته، ما هدایت درلېګلو، په منځ کې بده هدایت ټکوي، ما درلېګلو تا په عمل نه وکړي. معلومیږي دا چې تا دا منځ په دروغه کړو. دا منځونه د خپل سنبال کا او ملائکو ته به وایي چې ویني سي او په دې مړای کې زولنې ورواچوي او جهنم ته روان. دا قیم الصلاة حکم چراغ نو د پیغمبر عمل شروع شو. مثلا سحر 2 رکعات فرض، 2 سنت، ماسپخین 10 رکعاتا، مازیگر 4، ماخام 15، ماسخوتن 9. د پیغمبر عمل دا شروع او هغه نه بعد کم خلق بچ نو وارد مسلمانانو اغی تبا قولی طور پیغمبر دا درس کول. لکه 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې په مدینه منوره کې اصحاب الصفه چې دا 400 کسان دا طالبان وو، د دې لوی مدرس چې وو آغا رسول الله صلی الله علیه وسلم. د طالبانو با احکامات د دین چې دی هغه د پیغمبر نزد کول. دا شی ډیر زیات مشکل. نو د موږ متعلق یو و ابتدا د اسلام او یو بیا انتها د اسلام. ابتدا د اسلام کې به چې سړی په موږ باندې پیغمبر ودرولو، نو هغه وخت کې به اغي داوی چې صاحب دا خو ډیر ګران کار دی. اوس نیغ به ولاړې، نه به اخوا ګورې، نه به دې خوا ګورې، نه به خبرې کې، نه به سلام کې، نه به والیک کې. دا خو ډیر ګران کار دی. حضور صلی الله علیه وسلم وقتی طور مصلحتن اغی ته دا اجازت مکو چې تاسو کا ساختخ کوي نو بیا خیر دی، دې سره سن کی. عزیزانو په دې رنگ باندې احکامات اسلامی چې دي د صحابه پر رګورې شکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دننک. مثلا تاسو چړمبه ودرېږئ نو څه چل بکوي؟ نیت بتړئ. اوس نیت
عربی کې د زړه قصد او اراده ته وایي. زړه کې چې د څه شي قصد وکړي دې ته نیت وایي. نیت په عربي کې دا په ژبه ویلو ته نیت مې وکړه د خلاص او 2 رکعات مونځ ها دا دومره لویه قصه چې ده. نیت عربي کې دې ته نه وایي. نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي. لکه ایمان څه ته وایي؟ ایمان په عربي کې تصدیق ما جاء به النبي ته وایي. ایمان معنا ده چې ته تصدیق وکې د هغه شي چې پیغمبر د الله نه کوم شی راوړی دی، دې ته ایمان وایي. اوس دا مونږه چې ځان ته ایماندار کوو، نو دغه ایمان لفظي ترجمه هم دا خلق پوهیږي نه. ایمان وایي تصدیق ما جاء به النبي. یو اسلام دی دغه بل معنا ده بیا، او یو ایمان دی نو د ایمان معنا ده تصدیق ما جاء بالنبي. اوس نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي. ته چې ودرېږي او په زړه کې دا قصد وکړي چې زه د جمعې مونځ په د امام پسې مخ مې د کعبې طرف ته، زړه کې دا قصد وکړي او الله اکبر وکړي، دې ته نیت وایي. په ژبه باندې نیت تړل چې دي دا چونکه د خلقو ذهنونه منتشر دي او پراګنده دي، د دې وجنه دا په ژبه نیت چې وتړي نو ذهن به متوجي او فکر به یې ورته. د متقدمینو اذهان چې وو هغه منتشر نو، هغه یو طرف ته متوجي وو، نو هغه په ژبه نیتونه نه تړل، تړکه به قصد او اراده وکړه الله اکبر به. اوس بعضی خبرې داسې دي چې هغه زما نسوک واوري یا چرته کلی ملي کې وي نو څلوه لانجه جوړ شي او امام بیا یو څه وي دی بیا بل څه وي، کله کله ماته دا ګیلیم راشي. نو عزیزانو عرض مې داو چې زما خبره بنیادی خبره زه عرض کوم، که مونږ ته دین زده وی نو مونږ ته به هیڅ مشکل نه وی. اوس پیغمبر فرمایي چې تاسو الله اکبر به ولې وایي؟ ځکه چې دا الله اکبر تکبیر تحریمه ده. دې تکبیر ته تکبیر تحریمه ځکه وایي چې په د څومره سيزونه حلال او هغه ټول په حرام شو او خدای ته ودرېد، نو دې تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي. او دې پسې به څه وایي؟ سبحانك اللهم. اول ابتدا به د الله د تقدس نه کوي. علماء لیکي چې سبحانك اللهم دا اللهم چې ده په اصل کې یا الله سبحانك یا الله. نو دې کې اوس اعلال شو سبحانك اللهم نا د یا الله نه اللهم شو. عربي قانون دا ده
چې یا حرف ندا چې حذف شي نو داغه په عوض کې میم مشدده راوړي شي. دلته یا الله کې یہ حرف ندا ده او حرف ندا سره قانون دا دی چې دا لري کینو د دې وس کې به میم راوړي او هغه میم براوړي چې هغه شد والا میم هغه ته میم مشدده وای. اوس دې یا حرف ندا کې خبره ده چې ندا همیشه د پاره حاضر تکیږي غائب ته نه کیږي. نو دا کفر او شرک دی. ځکه چې هر وخت حاضر په هر ځای کې موجود په هر وخت اوریدونکو او هر وخت ویښ دا صرف د خدای ذات ته په دې صفت باندې د الله نه سوا بل څوک موصوف نه دی. نو عزیزانو عرض مې داو چې د خدای ذات او پیژنئ. اوس دلته یې حرف ندا حذف شو او داغه په بدل کې میم مشدده راوړې شو. دې کې څه راز دی؟ اوس ته چې سبحانك اللهم وې نو سبحانك اللهم په اصل کې سبحانك یا الله نو دسه بدی ویلې کنه چې سبحانك یا الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. یہ فائدہ دادا دے ترجمے تو اس گورے سبحانك یا اللہ پاکی دا تعالی اے خدایا. بس دغه ترجمه دا زیادت پکې نشتا. پاکی دا تعالی یا اللہ. اوس چې دا یې د لری کړه او د یې په ځای دی میم مشدده راوړو نو دې کې فائدہ څه شو؟ فائدہ ادا شو چې سبحانك اللهم پاکی د تعالی را اے د ټولو صفاتونو مالک خدایا. نو غیا چې واو میم نو اغا خون زیاد سبحانك یا اللہ پاکی د تعالی را اے خدایا. اس یہ لری شو اللهم شو نو پاکی دا تعالی را اے د ټولو صفاتونو مالک خدای. نو عزیزانو عرض میں داو چې سبحانك اللهم یو سبحان بس کده دې په وزن پوي شوي سبحانك د دې په وزن پوه شوي په خدای قسم چې جبه بمبل خبره بیاونه کی. د یو سبحان الله په وزن کا پوه شو. د بخاری شریف اخیرینه حدیث دی اخیرینه چې بخاری په ختم شوه دی. هغه وی دو کلمې دي دو کلمې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمې دي په جبه ډېرې اسانه او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتی. د میزان تله چې ستانی کی او بدی تللی شي نو دا دو کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکای په تله کې به واچول شي. اکمی کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په جبه ډېرې اسانه او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کې خوده بجای د دې چې زمون خله نور خبرې کوي نو دا جبه ولی په دې نادت کو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم.
بیا سوچتا چې داغي پاکي څوک بیان کی سوچتا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بچا ته چې درود شریف خوده ناغه بوي چې درود وای نو دا درود وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك. خدا په پیغمبر ته رحمت ولېګا سمرا عدد ما فی علمک. خدایا په هغه شمار په رحمت راولېګا چې کم شمار ستا په علم کې دی. اندازه کوي. اوس ګوره زه چې او ته چې حساب کو کنه یو دوا درې شل سل زر لک کروڑ ارب بدم کرب دغه نه پاخو حساب ختم شي. ٹھیک ده کرب ناخوا ما خیال ده حساب ختم شي. اوس ته دا وای چې خدای ته درود ورېګا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو کرب ونه کربم لګ دے. خدا زه انسانم او د انسان شمار چې دی هغه یو حد باندې ختم شي. یو حد باندې ختم شي. یا الله ته په هغه شمار په در رحمت راولېګا چې کم شمار ستا په علم کې دی. نو چې څومره الله دی نو دومره به په علم کې شمار می استاسو اندازه لګوي حساب کوي. ها عدد ما فی علمک په هغه شمار چې کوم شمار ستا په علم کې دی او بل وعدد ما تحب وترضى او په هغه شمار خدای چې ته خوښ غنې او ته په راضي کېږي. دا د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې چاته بیعت به وکړو او درود شریف به ورته خودو نو دا درود به ورته خودو. تاسو خیال راغلی قصیده بردی والا یو درود ویلی دی مولاي صل وسلم دائما ابدا. اندازہ کوئے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اللہ صل وسلم دائما ابدا. خدا رحمت را لے گا پا جناب رسول ابدا پچا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. پخپل محبوب باندې چا د ټولو مخلوقاتو نو چته نو تاسو ته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. تاسو کې درود وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. نظم عزیزانو عرض میں داو چنین مستجمع دے ټول صفاتو د پروردگار عالم. وبحمدک پاکی دا تعالی را اے دا ټولو صفاتونو مالک خدا ہے.
وبحمدک وتبارک اسمک بلم سوکشتا چې داغه نوم مبارکی سوکشتا وتعالى جدک بلم سوکشتا چې داغه شان اوچتی ولا اله غیرک اے اللہ ستانه بغیر بل سوکشتا نه بل لڅو دا مقام د عشاق ده د عشاق عالم دای چې اغي استغراق فی الله راشي ناغت بل څوک نه ښکاري د نیت تړلو نه بعد به تاسو سبحانک اللهم وای ولا اله غیرک چې وای ناغه پسیب بیا اعوذ بالله وای خو سوال دا دی چې دلته د اعوذ بالله ویل ضرورت څه دی د اعوذ بالله ویل ضرورت دا دی چې مخکې چونکې قرآن شروع کیږي او قرآن کریم چې سړی شروع کوي نو الله ویلی دی چې تاسو قرآن شروع کوئ نو فاستعذ بالله اعوذ بالله وای بیا به ورپسې بسم الله وای بسم الله کی فلسفه دادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کوم کار چې سړی بی بسم الله شروع کی لنډې بوچي ای کې برکت نه نو بسم الله بم دې د پاره وای بیا به ورپسې الحمد شروع کړي الحمد ابتدا نواله تر ولدوالین پورې علماء لیکي چې دی الحمد ته سورۃ فاتحه وایي لکه د قرآن تفسیر چې څنګه حدیث دی دغه سید دی یو سورۃ فاتحه ټول قرآن تفسیر دی گویا اجمالی طور باندې ټول قرآن چې دی په دې فاتحه کې پروت دی نو اول بتوه الحمد فالحمد کې الف او لام دي دا الف او لام په عربي لغت کې په څلور قسم دي اوس هغه څلور واړه قسمه کې تاسو طالب یا عالم نه بغیر ونه پوهیږئ یو قسم هم نه پیژنئ
دومره پوښی چې دلته الف لام چې دي دا د پاره د جنس دي. الحمد جنس ثنا صفت چې ده چې نامه ثنا او صفت وی هغه چا لره ده لله رب العالمین. اوس دلته ابتدا د کلام الله په لفظ حمد باندې وکړه. عزیزانو لفظ حمد چې ده په عربي ژبه کې د چا د تعریف کولو د پاره په عربي ژبه کې د حمد نه اوچت لفظ اډوبل شته ده. او سوال دا دی چې دومره اوچت لفظ ولی منتخب کړی شو د تعریف د پروردگار عالم د پاره؟ وای د انتخاب دو وجې دي. یو وجه دا ده چې دا تعریف د چا کیږي نو د دنه اوچت ذات په دې کائنات کې بل څوک شته؟ نو چې څومره ذات اوچت دی نو دومره ورته لفظ اوچت منتخب شو. تاسو د هر لفظ باندې د بل چا تعریف کولای شي. د یو انسان متعلق هم ته ویلی شي چې دا رحیم دی دا کریم دی، لیکن د یو انسان متعلق څنګه چې ته دا نشي ویلی چې دا الله دی، نو داسې د انسان متعلق ته لفظ حمدم دشي ویلی. مثلا زتا ته وایم چې احمدک، زستا حمد بیانوم، نو په لفظ حمد سره ستا تعریف زنشم کوله، ځکه چې لفظ حمد چې دی دا خاص دی په ذات د پروردگار عالم پورې. دا به تاسو له پیښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي چې قیام رکوع او سجده د دې متعلق قرآن کریم حکم کړی دی. ورکعوا مع الراکعين، نو ورکعوا صيغه د امر ده، حکم دی چې تاسو رکوع کوئ، نو دا فرض ده. که په منځ کې رکوع نشو نو منځ نه کیږي. اوس رکوع په کومه طریقه کوي نو هغه طریقه بیا عملی طور پیغمبر ښودلې ده. قیام په منځ کې ولاړه د دې متعلق قرآن کریم حکم کړی دی. قوموا لله قانتين، نقوموا دا هم امر دے، نو قیام متعلق اللہ قوموا ویلی دی، نو قیام ہم پا منس کے فرض دے.
سجدہ وسجد ورپسې غالباً وقترب دے نو وسجد دا هم امر دے نو سجدہ هم په منځ کې فرض ده. گویا قیام دا فرض دے منز کی کولاڑ اونش منز نکی رکو دا فرض دا کہ رکو نشوا منز نکی سجدہ دا فرض دا کہ سجدہ نشوا منز نکی اس قیام فرض دے د تکبیر اولانا رستو ولاړه چې دا فرض ده. اوس په دې ولاړه کې هغه سوایل چې دي نو ویلو کې قرات چې ده دا په قدر د مقدار د یو آیات دا فرض ده. یو آیات مقدار لا تلاوت بکئ دینا باقی چه ده هغه واجب ده. رکوع فرض ده. پر رکوع کی سبحان ربی العظیم ویل دا سنت تی. رکوع د املا ټیټولو ته وایي. ملا به ټیټه اوس پیغمبر ویلي چې ملا به څنګه ټیټه ملا به داسې ټیټه چې ستا په د املا باندې څوک د اوبو ډک جام کیدی او هغه توی نشي داسې رکوع وکړي. اوس چې ټیټ شوی فرض ادا شو سبحان ربی العظیم دی اونوی سنت ترک شو فرض ادا شو. تندے لگول پزمکا باندی دا تعریف د سجدے دے. د سجدے تعریف دا دے وضع الجبہت علی الارض. سجدہ ستوئی تندے پزمکا لگول دیتا سجدہ ہوئی. اس پوز او تندے چی دے دا یو اندام دے. تندے او لگی دو پوز او چتا پاتی شو هم سجدہ کی گی لیکن لگے با دوارا. بیا بازی وقت کی کتا سو خیالو کی دا پٹکی داول یا ٹوپای سڑی تر دے سترګو راټی ټکړی یخنای کی نو د سجده د پټکی په والو لګولا یا پاغه ټوپای د پاسو لګولا نو دا مکروه دی. دې سره مونږ مکروه کیږي نه. سجدے په ټیم کې به ټوپای او د پټکی ول داسې کې چې ستا تندې په ځمکه باندې ولګي. بیا به سجده په داسې شي لګي چې داغه زور ځمکه لورځي. ځکه چې ما تاسو ته عرض وکړو چې وضع الجبهة علی الارض پس ځمکه تندې لګول دې ته سجده وایي. کته سجده په داسې توشک یا فوم باندې
ولګي چې دا غي زور زمکه ته ورنرغې نو بیا سجده نه کی. نو عرض داو چې دی کې با ډیر احتیاط کوئ. نو قرات په مقدار د یو آیات دا فرض. سورۃ فاتحه لوستل واجب دي، ورسره زم د سورۃ چې ده دا واجب ده. یو آیات مقدار لچه ده دا فرض ده. قاعده اوله په منځ کې دا واجب ده. که قاعده اوله ترک شو نو اخر قاعده کې به سجده ساو او کې د دې جبیره بوش. سجده ساو په کومو صورتونو کې واجبېږي؟ عزیزانو مونږ منځونه خو کوو، لیکن هغه قواعد د منځ چې دي هغه مونږ ته نه راځي. هغه ضروریات د صلات چې دي مونږ ته نه راځي. پنځ بنا د اسلام دا فرض ده: منځ، حج، زکات، روجا او کلمه. په ټول عمر کې یو ځل لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا فرض دي په ټول عمر کې. باقی ویل چې دی هغه سنت او مستحب او د ثواب په درجه کې دي. لیکن ټول عمر کې به یو ځل دا اقرار کوي چې لا اله الا الله نشته د معبود برحق الا الله مگر دغه یو خدای دی او محمد رسول الله دا د خدای رسول او د خدای پیغمبر دی. نو یو ځل په ټول عمر کې ویل چې دی دا فرض دی. اوس څنګه چې منځ فرض دی دا سبق قواعد د منځ د کول دا فرض دی. مثلا منځ په سمات دی. یو سړی مانا تپوسو کو چې یو سړی دی په ځنګل کې شپه ده ماسخوتن منځ کوي. اوس هغه ته دا پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده او قبله ته مخ کول چې دی دا خو فرض دی. دی به څه کوي؟ څوک شتم نه چې تپوس دیو کی چې قبله کوم طرف ته ده. دی به څه کوي؟ اوس دا مسله چې سړی له نه ورځي انا به مونځ پاتې شي، حیران به چې زه څه وکړم. دی به تحرا کوي. تحرا معنا سوچ فکر راغله د کم طرف نوم په کوم لار چې راتلم نور کم طرف ته ها 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 دا سوچ به وکي هغه سمت به برابر کی چې په سوچ کم سمت دی برابر کی او هغه طرف ته منځ وکي. کروستو بیا څوک پیدا شو پته لګیدا نو منځ شوی دی. ذکا چې قرآن وای اینما تکونو اینما تولوا وجوهکم فثم وجه الله. کم طرف ته چې تاسو مخ کې دغه طرف ته خدای دا د قابل جهاد چې الله پاک مقرر کړی دی
دې کې راز دا دی چې د مسلمانانو منځ کې یکجهتی راشي، اتحاد او اتفاق راشي، کینی الله خو هر طرف ته نو دی به تحرا کوي او په تحرا باندې به هغه سمت د کعبې چې دی نو معلوموي. عزیزانو اوس یو ځای کې دی برابر شو هلته اوبه نشته، اوس دی به څه کوي؟ به اوبه نشته تیمم ووه، زه دې جومات لرالی اوبه نشته نو به ته تیمم ووه، او د جومات یو سړی راغی مانځه ټیم دی او اوبه نشته نو تیمم ووه؟ نه، یو میل مقدار باندې اوبه چې لري وي نو تیمم جائز نه دی. یو میل مقدار باندې اوبو پسې بځي او هلته به اودس کې او بیا به مونځ کې، چې د یو میل مقدار نه زیاتې اوبه لري وي نو بیا تیمم روا دی او بیا مونځ په تیمم وکړه. نو عزیزانو دا احکامات د صلات دي. اوس سجده ساوا ده په مونځ کې په کومو صورتونو کې واجبي؟ د دې اصول دي دوه، آسان ترک د واجبو او تاخیر د فرضو. کم سیزونه چې په منځ کې واجب دي او هغه ترک شو، مثلا په وترو کې دعا قنوت چې دی دا واجب دی، ته د الله اکبر په ځای رکوع ته لاړې نو رکوع نه به بیا قیام ته نه ځې او نه به دعا قنوت اللهم ان وې نیغ به سجدې ته لاړ شي، دعا قنوت به پرېږدي او آخر کې به سجده ساوه وکړي. یا قاعده اوله واجب ده، ته دویم رکعت نه چې راپاسېدې کېنه ناستې ولاړې ته پاسېدې، ولاړې کې بیا دوه صورته دي، که ته ولاړې ته نږدې وې نو کېنې به نه، او که ته ناستې ته نږدې وې نو کېنې به او اتحیات به ووایې، او که ولاړې ته نږدې وې نو کېنې به نه، قاعده به پرېږدي او آخر کې به سجده ساوه. نو د واجب د ترک په صورت کې به سجده ساوه واجب شي، او که فرضو کې تاخیر راغی، فرضو کې مثلا آخره قاعده فرض ده. نو عزیزانو په دې ګریوان کې لږ سوچ وکړئ چې موږ سله پیدایو، موږ ته څه کول پکار دي او موږ څه کو لګیایو او زموږ انجام به څه زو به کم طرف ته. نو قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کړئ، کوشش کوئ چې څه کار د دنیا کوئ چې د قرآن مطابق وي او د مرګ نه وروسته دا قرآن هم په کار راشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پیغمبر چې د معراج په شپه جنت ته لاړو، جنت کی ګوري را ګوري پدې کې یو چمکو شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې دور د خدای د نور تجلی وشوا. جبريل وی تجلی نه دا پاس جنای چې ولاړه ده دینه ته چلو شو و جنای څه چل دیو کو څوکه ویز په دې جنت کې د دو امت له چې کمی هوري خدای پیدا کړی دي داغي نوکر یما ودارنا د څه شي وشوا ودارنا د دې وشو چې ما دا سردار ولیدو
نو مسکی شوم لمه خوشحال شو نو په مسکیتوب زما د غاخونو هغه چمک پتا سو پریوتو نو زکه پیت ورخطا شوی چې جوړ نور تجلی دا جبريل ورته وی چې محبوبا د نوکر د غاخونو شمکی چې ټول جنت رڼا کوي چې مالک به څنګه خستوي دیکھو ګورئ بیا د دنیا د خزو چې د چا بنوټي حسن دی داغه نخره ته پورته کې تابعدار ته جی حضور ورته ته او د جنت د خزو چې د چا حسن په فطری وي نو د خوان خبره ده